ما تاسو په مخکې آیات تلاوت کړی دی. الله تبارک وتعالی وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای د ایمان وارو مدد غواړئ په صبر سره والصلاة او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین، بېشکه الله تبارک وتعالی ملګری چې کوم دی هغه د صبر کوونکو دی. نو الله تبارک وتعالی چې کوم دی د صبر کوونکو سره دی. څوک چې په دنیا کې په مصائبو باندې صبر وکړي، څوک چې په دنیا کې هغه په مشکلاتو باندې صبر وکړي، کم مصائب کم تکالیف د الله له طرفه په ده باندې په دنیا کې راځي او دا په دنیا کې چې کوم دی په دې باندې صبر وکړي، الله تبارک وتعالی به د دې بدله دله په آخرت کې ورکوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي دی یو سړي چې کوم دی خپه کې ازغی لاړو او هغه ازغي په وجه باندې د چې کوم دی ویش وکړه، د دې بدله کې چې کوم دی الله تبارک وتعالی چې کوم دی دله نیکي ورکوي. نو موږ او تاسو ته چې کوم دی په هر مشکل باندې صبر پکار دی. کم امتحان چې په موږ او تاسو باندې د الله له طرفه راشي په هغې باندې موږ او تاسو ته څه کول پکار دي؟ صبر کول چې کوم دی هغه پکار دي. بني اسرائیلو کې عزتمندو یو سړی و عابد و، هغه چې کوم دی یو ورځ خپلې ښځې ته وویلې ویل زما کباب وتړه شوی دی او خو د دې غریبانانو د وجې نه چې کوم دی خوړی نه شم. نو ښځې ورته وویل داسې کار به وکړو چې زه به چې کوم دی 10 چیلي حلال کړم، یو چیلی به ستا دپاره حلال کړم او دا 9 چیلي دا به چې کوم دی د نورو غریبانانو دپاره چې کوم دی حلال کړم. نو دې ښځې چې کوم دی 10 چیلي حلال کړل، یو یې د دې خاوند دپاره حلال کړه او دا نور 9 چیلي چې کوم دی د غریبانانو خلکو دپاره حلال کړل. نو دې ښځې 2 زامنو او یو کشر بل چې کوم دی هغه مشر. نو دې کشر چې کوم دی دې مشر ته وویلې ویل زه د مور د حلالي شرط زده کوم. نو دواړه راپاڅېدل او دواړو چې کوم دی د مور د حلالي شرط زده کو. نو دا کشر چې کوم دی سملو او د ده په مرۍ باندې چاړه راولګوله. چې کله یې په مرۍ باندې چاړه راولګوله نو دا کشر یې حلال کړه. چې کله یې حلال کړه نو دا مشر ویلي ده چې ما خو دا خپل ورور مړ کړه، دا به زه څه کوم؟ نو په دې کې چې کوم دی دا تښتېده او په کور کې تنور لمبه نو هغه تنور ته چې کوم دی ورپرېوته. چې تنور ته ورپرېوته نو هغه هم وسوځېده، هغه هم دغرنګه چې کوم دی وفات شو. نو دا مور یې راغله او په قلاره چې کوم دی دا دواړه زامن راواغېستل او یو کوټه کې چې کوم دی هغه څه شی کړله کېښودله او بیا راغله لا ولې په غریبانانو باندې چې کوم دی خوراک و کار سي تقسیم کړل. کوم روټۍ خوراک چې د هغوی دپاره تیار کړی و هغه هر سي تقسیم کړل. د هغې نه بعد چې کله یې خاوند کور ته راغی هغه ته یې روټۍ کېښودله او هغه باندې روټۍ وخوړله. د هغې نه بعد ورته وایي خاونده ما له چا یو 2 امانت راکړي وو خو بیرته یې رانه چې کوم دی هغه امانتونه واغېستله، خو چې اغېستل یې نو زما زړه ته چې کوم دی لږ درد او تکلیف راورسېده. نو خاوند ورته وویل چې چا امانت و بس هغه ډېر حقدار و چې هغه اغېستلي اغېستل د هغه دپاره ښه ځکه چې هغه امانت و. نو دې ښځې ورته وویلې چې خاونده ستا هغه 2 بچي چې کوم وو هغه یو راولګېده، یو یې حلال کړ او بل چې کوم دی هغه تښتېده په اور کې ورپرېوته، تنور کې ورپرېوته، هغه په تنور کې چې کوم دی مړ شو. نو خاوند ورته وویل چې اوس کوم ځای کې دي دغه ماشومان بچي زما؟ هغې ورته وویل چې یو کوټه کې مې دغلته ږدلي دي. نو دې خاوند ورته وویل ښه ویل تا دومره صبر کړی دی، د دې باوجود دې دومره صبر وکړو. نو ویل بیا خو زه زیات حقدار یم چې زه صبر وکړم. نو دې خاوند ورته ویل ښه دومره راته وکړه چې ما بوزه او دا خپل بچي چې کوم دی زه وینم. نو دې ښځې چې کوم دی ډیوه واغېستله او کوټې ته یې وروسته خاونده. چې کله په هغه کوټې کې ګوري نو الله تبارک وتعالی د دوی د صبر په وجه باندې چې دوی صبر وکړي چې بس د الله امانت و الله راکړی و الله تبارک وتعالی واغېسته. نو دې صبر په وجه باندې الله تبارک وتعالی هغه ماشومانو ته دواړه په داسې حالت کې بیا وښودله چې دواړه په کوټه کې چې کوم دی لوبې کوي او د یو بل سره چې کوم دی هغه مشغولېږي او لوبې او خنداګانې چې کوم دی کوي. نو دا د څه وجه وه زما عزتمند هغه ثمره د صبر له الله تبارک وتعالی په دنیا کې هم ورکړله. نو که موږ او تاسو نن په دنیا کې چې کوم دی هغه صبر وکړو موږ او تاسو ته هم الله تبارک وتعالی بدلې چې کوم دی په دنیا کې هم راکړي، په آخرت کې به هم راله الله تبارک وتعالی چې کوم دی هغه اجر او ثواب راکوي. نو دا بیماري راتلل په انسان باندې، دغه رنګ چې کوم دی هغه مرګونه راتلله، په کور کې پریشانۍ راتلله، دا د الله طرف نه بعضې ټیم امتحانات دي. په دې باندې یو سړی صبر وکړي د دې اجر او ثواب الله تبارک وتعالی چې کوم دی هغه ورکوي دی انسان له.
ځکه پیغمبر علیه السلام زمانه کې چې کوم دی یو سړي چې کوم دی د ښځې نه اوبه وغوښتلې ویل ما له اوبه راوړه او ښځې اوبو پسې لاړله چې ښځه کله د اوبو راوړلو لپاره لاړله او کله راتلله نو په دې وخت کې چې کوم دی دا سړی اوده شوی و چې کله اوده شوی و نو چې راپاڅېده او سترګې یې وغړولې دا ښځه ورته همدغه رنګه سر ته ولاړه وه او اوبې ورته چې کوم دی سر ته ورته نیولې وې نو دې سړي چې کوم دی د ډېرې خوشحالۍ نه ورته ویل ته اوسه پورې ما ته ولاړې هغې ورته ویل او تا ته اوسه پورې ولاړې ما ته اوده وې ما راپاڅولې نه خو ویل زه ته څه غواړې چې زه تاله درکړمه تا دومره لوی دغه وکړه او دومره صبر چې اوسه پورې ته ما ته ولاړې څه غواړې چې زه تاله درکړم هغې ورته ویل زه هېڅ نه غواړم خو ما ته صرف طلاق راکړه نو چې کله سړي دا خبره واورېدله نو ډېر پریشانه شو چې دا ته څه وې طلاق غواړې هغې ورته ویل او ویل زه دا فیصله به پیغمبر علیه السلام له یو شو نو دواړه چې کوم دی لاړله او پیغمبر علیه السلام له چې کوم دی دا فیصله وړله په لاره کې چې کوم دی د دې سړي خپه ماته شوله چې خپله یې خپه ماته شوله نو دا ښځه ورته وایي راځه بس زما او ستا مسله حل شوله نو هغه سړی ورته وایي ولې زه دې دې پورې راوستلم تر دې حده پورې چې زما خپه ماته شوله اوس وایې چې زما او ستا مسله حل شوله ویل هغه داسې حل شوله چې چا تا سره ما واده کړی نو تا باندې چې کوم دی ډېر وخت کې چې کوم دی هغه بیماري وغیره نه ورغلې او تا چې کوم دی خپله باندې دا دغه کړی چې د پیغمبر علیه السلام دغه چې څومره وخت کې چا باندې بیماري را نه شي نو هغه الله تبارک وتعالی ته چې کوم دی هغه ناخوښی نو ما ویل چې یاره تا سره ما څومره وخت تېر کړو په تا باندې څه بیماري وغیره را نه لله نو ما چې دا سړی الله ته چې کوم دی ناخوښه دی دنه چې کوم دی هغه طلاق واخله خو اوس چې ستا خپه ماته شوله نو ما ته پته ولګېده چې یاره تا الله تبارک وتعالی ته خوښې او الله تبارک وتعالی د سره چې کوم دی هغه مینه کوي نو عزتمندو بعضې ټایم کې الله تبارک وتعالی په خپلو محبوب بندګانو باندې چې کوم دی هغه امتحانات راولي کوم چې نږدې الله ته امتحانات راولي خو چې څوک په دغه باندې صبر وکړي الله تبارک وتعالی له په دنیا کې بیا بدلې ورکوي او آخرت کې مولا الله تبارک وتعالی بدلې ورکوي نو موږ او تاسو ته صبر چې کوم دی په هر حال کې کول پکار دي الله یې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين